دا یو سیاسي مشر و د لاول د گرفتاری نه په کار د ورنټونو جاری شي او خود په خپل ورنټونو باندې گرفتاری ورنه کړله نو په وجه د خپل بیزتی را فیصله د خپل کړی و وارنټ وړ د کوره گرفتار کړو خپ عزت په تسلی سره موږ پښتانه موږ په زور څوک چیړي موږ نشي چیړلې خو لکه د څنګه بوتل او د سي دوله نو پکار لکه څنګه چې عمران خان دو بوتل او لکه شیشې ماته کړو به دغه گریوان نیولې دی خو په سوخ په اسمان کې په کرسي ناسو لاندې ور سنخ کاریدا نن چې دا کم د ریکارډ کاری کیږي نو د باندې سر جوړي گرفتاری نشي ورکولې عمران خان چې دی هغه په 20 کال سیاست کې یو کاروم نه غیر آئینی کړي نه غیر قانوني کړي د اوس ریهای ورکول نه په کار خدا زمونږ دی سیب نه لري کم چې عمران خان سیب دی د ججان خپل کې نیولې دي در په سپورټو ادارو کې در خپل کسان ناست او د ججان خونن سبا جو د درې کسان دي د خپل کې نیولې دا ولغه بخپل ریهای ورکړله د ریهای قابل نو د فیصله کړل په غوښمن الحمدلله محمود مینو او الله پاک چې هغه حق منی څوک چې په حق الله پاک هغه انسان خوخی ان شاء الله کې د عمران خان په حق الله پاک دغه په حق فیصله وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد زبیر خان یم کتونکو دا وخت منګه د منګور سترخار کې موجود څنګه تاسو په چې د پی ټی آی چیرمن چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف عمران خان چې هغه گرفتار شو دغه په نتیجه کې چې د پاکستان په بیل بیل برخو کې چې خلکو احتجاجونه کول دغه سواد خلک چې هغه هم په احتجاج کولو مجبور شي وختن په وختن باغی چوکون تر وتل احتجاج به ریکارډ کو د عمران خان د ریاض لپاره چې مطالبه وکوله دا وخت را سره ملګری ولر دی هغه پښتنه کو چې کم نه چې کم عدالت فیصله کړي دغه پس نظر ګوري. السلام علیکم جی. وای سلام. تاسو را د جی خپل پیژنګلو کو دا راته وای چې کم عمران خان چې عدالت کم فیصله کړي دغه د ریهای هغه تاسو پس نظر ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. زما حسین خانم دی او تعلق مې د تحصیلي بریکوټ سره د هیومن رائټس صدروم یم. کومه فیصله چې نن عدالت وکړه هغه بالکل د آئین او د قانون مطابق وکړه ځکه چې په دې ملک یو اداره فاتې د عدالت چې کله انصاف نه نو بیا قانون چې دی بیا د ځنګلي نو زمونږ خو دا خپل رائے ده چې کم عدالت فیصله وکړه چې دا خو ډېر یو ښه فیصله وکړه ځکه چې کم عمران خان چې کم هغوی په کومه طریقه نیولی نو دا خو غیر قانوني و دا خو غیر آئیني و ځکه چې دا خو په عدالت اټیک و د عمران خان خو د لاهور نه راغلی و عدالت اسلام آباد ته دوی د هلته کې اغوا کو چا اغوا کو لکه دا خو په عدالت هم اټیک وکړو یو غیر آئیني او غیر قانوني کار وکړو بیا په دې ملک کې چې څومره نقصان وشو دا خو زموږ نقصان دی مونږ چې دی په پوره پاکستان کې په سواد کې یو پرامن احتجاج مونږ کړی دی او زموږ مقصد دا دی چې یاره دا زموږ ملک دی چې دې ته څه نقصان ونه رسي او عمران خان همیشه چې دا 20 کاله سیاست کړی د هغه مقصد دا دی چې مونږ په دې ملک کې امن غواړو او مونږ پرامن خلک یو مونږ په دې ملک کې غیر قانوني یا غیر آئیني کار نه کوو او نه یې کړی دی او نه به وکړو زموږ مقصد چې دی دا دی چې مطلب دا دی مونږ د دې عوامو د دې ملک څخه خیر ښېګړه وکړو څه کار وکړو او زموږ عمران خان چې دی هغه په 20 کاله سیاست کې یو کاروم نه غیر آئیني کړي نه غیر قانوني کړي مونږ ته دا فتح د ټول دنیا خبره ده دا دوی چې کم کار په ملک راغسته دي نو کم ګوره په دې ملک ډیره زیاته مهنګایي ده په دې کې مطلب دا دی وړو ته وګوره په دې کې مطلب دا چې چینی غوړي مطلب دا ډالر چې دوی کم حد ته ورسو او مطلب دا سونه کم زیاته ورسیده نو زمونږ دا مطالبه ده چې کم د دوی نیول او خلک نسی رانیسي او پریدي نو د دې په ځای د عوام له څخه خیر ښېګړې کار وکړي ځکه په دې ملک کې خلکو ته ډېرې غټې مسلې دي هر شی مهنګایي ده ګراني ده دوی خو راغلي د دې دپاره و چې یاره مونږ به مطلب دا دی مهنګایي به کمو مهنګایي به ختمو دوی خو هغه مهنګایي ډېر حد ته ورسوله خلک خفه دی خلک پریشانه دی کاروبار نشته روزګار نشته نو زمونږ خو دا مقصد و چې یاره که دوی هم راشي او دا ملک ترقي وکړي نو ښه به نو دوی خو د هغې په ډبل باندې نقصان ملک له ورکړو کم کار چې دوی کړی دی دا خو بالکل غیر آئیني دی غیر قانوني دی ځکه د عمران خان د نیو سره په دې ملک کې څومره نقصان وشو ښه د دې ذموار څوک دی دا دوره نقصان ولې وشو د دې خلکو نقصان ولې وشو مونږ په دې باندې جشن هم نشو کولی د هغې وجه دا ده چې څومره د پاکستان تحریک انصاف ورکر کم مړه شو شهیدان شو نو هغه خو زموږ وروڼه و زموږ د دې علاقې زموږ د دې ملک خلک و ولې دا مطلب دا دی په دې د دوی نقصان وشو که پرس که زما د اے سی صاحب
زه یا د ډي سي یا زمونږ د کوم ځایونه چې ورانېږي نو دا خو زمونږ په خپلو لاسو رخ کړی، موږ به دا څنګه وران کړو؟ زمونږ احتجاج پرامن دی په ټول پاکستان کې. زه د سوات د خلکو د پاکستان تحریک انصاف د ټایګر خصوصا شکریه ادا کوم چې هغوی په داسې طریقه احتجاج وکړو چې یو ګمله هم چا نه ده ماته کړې. د هغې د پاسه هم بیا زموږ ډېر ملګري په جیلونو کې دي. نو زما خو دا پر زور مطالبه ده چې فوراً زموږ ملګري چې څومره په جیلونو کې دي هغه آزاد کړي او د دې نه بعد چې دی مهرباني وکړي په دې خلکو باندې رحم وکړي. 90 دن کې چې کوم آئین د الیکشن خبره کړې ده، الیکشن وکړي، که تاسو ګټئ ویلکم، تاسو له دې خلک ووټ درکړي، که عمران خان له څوک ووټ ورکوي نو هغه له به ورکړي او دا مسله چې ده نو تاسو ختمه کړئ، ځکه چې دا د عوامو یو قانوني یو آئیني یو جمهوري حق دی الیکشن کول. الیکشن ته راشي نو انشاءالله دا ملک په ترقي وکړي. تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو څه نظر لرئ چې نن کوم فیصله وشوه؟ ځکه چې د دې نه مخکې تقریبا د 4-5 ورځې په ملک کې هغه کومه افراتفري چې وه بد حال و، ځکه چې افرادي املاک سرکاري املاکو ته نقصان رسېدلی، نورو څیزونو ته چې دی نقصان رسېدلی دی. که فرض که تاسو دا نننۍ فیصله که نه وی شوه دا ملک کم طرف ته تلو، دا حالات کم طرف ته تلو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یاره زبردسته فیصله وشوه د ملک او د قوم دپاره، ځکه که دا نه وشوی نو ډېر حالات به خراب شوي وو. او دا د جج صاحب چې کومه فیصله کړې زبردسته فیصله کړې ده، ځکه دا خلک په کوم حالات کې دي که نه ګرانۍ راغستې دي د غلطو پالیسیو په وجه باندې. زموږ ملک کې ډېرې زیاتې غلطې پالیسیانې وچلېدې. موږ اریان یو چې دا پالیسیانې ولې وچلېدې، دا چا وچلولې؟ دومره غلط آئین طریقې سره بالکل غلط طریقې وچلېدې، خلک ډېر زیات خراب شو. مالي طرف ته خلک ډېر خراب دي. دلته خلکو دوی ته پته نشته، دوی په غټو غټو کرسو کې ناست دي، دا کم پی ډي ایم والا دي یا نور پاټو والا دي، نو غټو غټو کرسو کې بنګلو کې ناست دي. د خلکو ته څه حالات معلوم دي چې د خلک 800 روپۍ 600 روپۍ 1000 روپۍ دیاړي ده او خلک کوي څه په کم حالات دي. دلته مهنګای ته وګوره که نه، د وړو ریټ چې کوم دی اوس زمونږ پنجاب نه زمونږ ته چې وړه راځي که نه مسله ده نه راپرېږدي. اوس زمونږ بلي هلته روانې ده خیر دی. نو موږ سره هم څه انصاف پکار دی که نه، نو ښه بهترینه فیصله شوې ده. عمران خان تاسو څه ګڼئ چې د عمران خان رهایي چې دا کوم مسلې ته بیان کړي دا به حل شي؟ یاره یقینا دی به دی انشاءالله. د خپل شعور چې کوم دی که نه، که دی شعور والا خلک که نه خلکو کوم قرباني وکړه که نه، نو دی به انشاءالله چې د خپلو مزغونه کاروالي او د خلکو سره همدردي وکړي. د پاکستان خلک ډېر ځپلي او د سوات خلک بیا ډېر ځپلي شوي دي. ستانه پوښتنه کوم چې د عمران خان کوم فیصله نن عدالت کړې ده چې هغه سپریم کورټ پرون بری کو، بیا هغه چې د پولیس لین کې چې هغه د میلمه په حیثیت باندې هغه شپه وکړه، بیا نن چې هغه اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو او هغه چې دی اوس هغوی بری کو فیصله یې سنا وکړه چې یاره د عمران خان خلاف به څه قسمه کاروایي نه کېږي، به نه ګرفتارېږي. دې ته به څه نظر ګورئ؟ زه خو دې ته بالکل ښه ټیک ټاک نظر باندې ګورم. یو خو دا یو سیاسي مشر و، د له اول داسې ګرفتاري نه وه پکار، ده ته ورنټونه جاري شي او خو ده په هغه خپل ورنټونو باندې ګرفتاري ورنه کړله. نو په هغه وجه د خپلې بېعزتۍ را فیصله ده په خپله کړې وه. او دویمه خبره ده عمران خان خو زه یو سیاسي لیډر ګڼم نه، دا پی ټي آی زه یو پارټي ګڼم نه. دره چې کوم عقل او کوم منشور چې و نو د په هغه دی چې په کنټینر ودرېدو نو هلته به یې بیل وسیزو، خبره به یې دا کولې زه به نه پاکستان جوړم، زه به خپله او زه به خپله یو سیاسي ورکر هم یم او د هغې سره یو کاروباري هم یم. نو موږ به هلته کې یو د 10 روپو شی به موږ نه اخېستو، موږ ته پنجابي محنت کوو، وي دا شی به 10 روپۍ دی دا واله ماله به کشتونو پیسې راکوه. نو دی چې به هلته کنټینر ته وختو بیل به یې سیزو، زه نه پاکستان جوړم. د هغه د لاسه نن هغه پاکستان چې دی هغه تباه و برباد شو. د 200 روپو هغه تروړه نن په 3300 روپۍ موږ ته میلاویږي، دا هم د ده د لاسه میلاویږي. کوم چې عقل او شعور والا خلک ته یې په ځای ناست دی او هغو ته پته ده دی خو چا لوی کړی دی، چا په لاس کې راغلی او دی چا اسمان ته خېجولی و، د چې بلاندې څه کول هغه خبره ته نه ښکارېده او د هغو په ریکارډ دا خبرې پرتې وي. نن دی ځمکې ته راړتاو شو، یو خبره د مخامخ دی دا کار تا کړی، دا چل دې کړی دی، غلا دې کړي، دا شراب دې کړي، دا څه چې و دا ول په ریکارډ را پراته دي ورته، دا ورته نن ښیي هغه ته نن منکرېږي. دی خو په څه وخت په اسمان کې په کرسۍ ناست و، لاندې ورته څه نه ښکارېده. نن چې دا کوم د ده د ریکارډ ښکاره کېږي نو د باندې سر جوړي ګرفتاري نه شي ورکولی. په دې ملک کې نور هم داسې لیډران پاتې شوي دي چې هغو ته به کال راغی، ګرفتارۍ ورنټ په راغی، نو هغو به لاړو په خپله به ګرفتاري ورکړله. نایب ټیم ته به وي ته ځه ګاډی بوځه او زه به خپل ګاډي کې درځم، زه ګرفتاري در کوم. نو په دغه کې هغه ګډز نشته دی، د پالیټکس ګډز پکې نشته دی. بالکل بالکل سپیشلی زمونږ د صوبایي حکومت چې توفه مو ویلا کړې وه د سوات موټروې، جی هغې ټول پلازه په مکمله توګه وسوځېده، هغې ته دې نقصان ته په څه نظر ګورئ؟ دې نقصان ته خو زه ډېر یو غټ انتهایي غټ نقصان شوی دی. زه اوس په یو ځای کې ناست وم نو زموږ سره ملګرو خبره وکړه، وي دا کم دا 2-3 ورځې چې دا نیټ کم بند دی، نو دا 2-3 ورځې چې کم دا نیټ بند دی، د دې 2 ارب او 44 کروڑ روپۍ د نیټ بندېدو نقصان وشو. نو دا هم زموږ د ګورمنټ ته فایده تلله که نه، چې دا 2 ارب 44 کروڑ روپۍ زموږ د ګورمنټ ته تللی وی
سبا ما موږ ته 20 روپۍ غنم ارزان شي نن ما وکتل نو په سر ټایم کې 70 روپۍ ډالر راته شوی دی 70 روپۍ نن ډالر راته شوی چې دا تو عرب 44 کروڑ روپۍ د نورې تلې وي نو کې دې شدي سر 14 روپۍ ډالر راته شوی وي 2 روپۍ ماته بجلی ګرانه شوی ارزانه شوی وي 60 روپۍ ماته وړو ارزانه شوی 10 روپۍ ماته غوډي ارزانه شوی دا زموږ د قوم ته ریلیف راغلو دا خان صاحب لاړو خان صاحب د های کورټ نه گرفتار کو دی یو زبردست کار کړو چې گرفتار کړی و او دل اوس ریهایی ورکول نه په کار خدا زموږ دی سیب نه لري کم چې عمران خان صاحب دی دا ججان خپل کینولې دي درف سپورټو ادارو کې در خپل کسان ناست او د ججان خونن سبا جدا درې کسان دي د خپل کینولې دا ولاغو بخپل ریهایی ورکړله د ریهایی قابل نو پاکستان او پښتنه کومه د عمران خان چې کوم ریهایی وشونن ډیر خلک خوشاله دي ډیر خلک چې هغه شعور ولا خلک چې هغه وایي چې نقصان شوی دی املاکو ته نقصان رسیدلی خلکو ته تکلیف ملاو شوی دی دغه د بس نظر کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د هر چا دنه خپل خوخه ده هر چا دنه خپل دین اسلام دی خپل قبر کې جواب ورکړي څومره چې موږ ته پته ده نو موږ د ټایم کې انتهایی خوشاله چې عمران خان خپ عزت سره لکه بهر رها شو اصل کې مقصد دا نو عدالت وارنټ وړه د کوره گرفتار کړو خپ عزت په تسلی سره موږ پښتانه موږ په زور څوک چیړي موږ نشي چیړلې خو لکه دې چې څنګه بوتل او د سي دوله نو بکار لکه څنګه چې عمران خان دو بوتل او لکه شیشې ماتې کړو به دغه د ګریوان نیولې لکه دا قسم د سي هغه سردانو بکار ځکه دا خو سیاسي دغه دی یو بل سر بده سي کیږي خو لکه د سي حرکت نو بکار او کنن سبا د خلک جلوسونه شي دي کې څوک خلک شهیدان شي دي دا د سي نو وجدار عمران خان د لاسه ور نه بیرون ستاله نه بدین د اصل راکړو الیکشن عین مطابق تاسو کې نه الیکشن کوي عمران خان وګټل عمران خان په کرسي منې کې تاسو وګټل تاسو وګټئ وس یو لس پالټیان تاسو خو دینه په خو عمران خان خو یې دل نه پکار کړ نو مونږ چې نن څنګه جج فیصله کړل په هغه باندې الحمدلله مونږ مطمئن او الله پاک چې هغه حق باندې څوک چې په حق الله پاک هغه انسان خوخي ان شاء الله کې د عمران خان په حق الله پاک دغه په حق فیصله وکړي موږ د پښتنه کومه کم نقصان چې موږ د ملک ته ورسې زموږ د املاکو ته نقصان ورسې دی ته پس نظر ګوري یاره آیا بد شوی دی غش ګوره هغه وجوهات دا کنه وس عمران خان په یو کیس باندې دغه شی وی نیولې وی هغه په عزت سره د نکړې وی بیا که ټول ټول کېده بیا غي جمهور عمران خان مو عمران خان کارګونانو مو ولکه کمی طریقې سره چې هغه نیولې شه نو هغه د کارګونانو نه برداشت نه د دې لاسه د سی خبر راغی د عمران خان د رهایی کې خو زه هیڅ نشم ولا دا خو سیاسي دغه دی خو موږ چې په ښکاره سترګو او په ښکاره کم نظریه باندې ګورو که نه نو لکه دا وړه چې کم اوس کم دغه ته رسېدلي دي دا زموږ د غریب سړي د حد نه بهر دي که تیل ته موږ وګورو تیل هم زموږ د حد نه بهر دي لکه نو دا خو لکه د دې مشرانو کار دی چې فرض که دا ریټونه په ښکته راوړي دو په بره وړي په بره روان دي چې دې سره به څه کېږي لکه آیا زه خو به دا ښکاره خبره وکړم چې عمران خان خو زوړ غلو ټیک ده یا غل دی یا یې دغه دی هر څه چې کړي دي اوس چې دا نوی کوم دغه راغلی دی وزیر اعظم په 150 کې د تیله والا شي او په 1300 کې د تروړا والا شي دا اوس 3300 ته وخت نو خدای پاک چې دا به څوک ذمہواري د دې موږ له صرف دغه راکړي چې لکه د دې به ذمہوار موږ څوک ګڼو سوال کل پکې د ستانه پښتنه کوم چې یاره مطلب زمونږ د خلک چې کم دي دلته کې وختن په وختن مونږ ته چې کاروبار مفلوج شوی دی یا متاثر شوی دی په چوکونو کې بندو خلک چې ډیر زیات متاثر او د عمران خان باندې خلکو خفګان کوي چون کې هغه چې د نن عدالت فیصله وکړه چې یاره د رها کوي او د خلاف چې کم مقدمې دي نو پای کې بدنه گرفتار وي مزید چې کم کاروایی کیږي نه بنه کوي څه نظر لري بسم الله الرحمن الرحیم اول خو دا ټول نوازی کوم چې عمران خان چې د ملک یو موست پاپولر لیډر دی دا هغه گرفتارول یو ټول ملک ته ناتلافي نقصان رسیدلی هغه که چېرته پی ټی آی کړلی او که چېرته نور خلکو دا ټول نه بد شوي دي دا نقصان زموږ نقصان دی د قوم نقصان دی که چېرې هغه د لاهور کور کمانډر کور سوی دی یا نور سوي دي د دې موږ انتهایي مذمت کو دا بد کار شوی دی دویم ملک چې کله عمران خان گرفتار شو د هغه وړو ریټ سو اوس سره ډېر انتهایي نقصان شوی دی که تاسو موږ یو ورځ ډېټ استعمالول نه دی کړی د عام ملک نه دی شوی د هغې تقریبا زما په خیال سره 400 میلیون چې هغه ته مل پیټې ته نقصان رسیدلی دا چې د هر یو ادارې ته د هر یو کمپنۍ ته چې کوم کمپنیانې بندي کوم تاجر برادري هغه ته هم نقصان رسیدلی دا انتهایی د عمران خان گرفتارول دا ډېر غلط کار او د چې گرفتار کړل نو مل ته ډېر نقصان رسیدلی
ډیره مننه کتونکو تاسو د خلکو خبرو اورئ یقینا چې ډیر خلک داسې چې خوشاله ډیر خلک د خفګان اظهار کوي په دې کې چې زمنګ ملک کې چې کم افراطفری شروع شو هغه د شدید نقصان رسېدلی لکه تاسو ګورئ مختلف املاک چې دی هغه په مکمله توګه سوي دي مختلف سیزونه چې دی هغه ته ورسته کول دا هغه چې د افراطفری وا یو د غم سما و ځکه چې خلک غوسه و د عمران خان په گرفتاری باندې نن چې په عدالت هغه فیصله وکړه چې د خلکو هغه غم غوسه چې دا ختم شو خلک چې د بازارونو ته راوته خلکو هغه چهل پهل شروع کو دلته کې چې تاسو زه ګورم د انټرنیټ چې کوم سرویس ته هغه په مکمله توګه بند دی دا هغه په وجه باندې د پی ټی آی ته د حکومت کم اداري چې دی هغه ته ډېر نقصان رسیدلی دی هغه چې د په تاوان کې روان دي تقریبا په 40 روپۍ چې دی هغه په 315 ورځو کې چې دی هغه لاس وکړو هغه چې د نقصان وکړو په دغه وجه باندې خلکو ته وسومه مشکلات را مخې ته موږ د خپل ویب سټ په ذریعہ باندې دا اعلی چارواکو نه مطالبه کوو چې کم د نیټ د سرویس چې هغه د دنیا هر ځای کې چې کم مسافر دی د خلک چې هغه د یو بل نه خبريږي هغه چې د محروم شوی دا غینه نو په هغه وجه باندې خلکو ډېر مشکلات را مخې ته خلک چې د غم سرګندونه کوي چې دا خپل مینوال چې کم د خپل رونه یا خويندې چې کم بهار دی هغه ژوند کوي هغه تل چې د دې ملک لپاره د خاورې لپاره چې هغه مزدوریانه کوي هغه پیسې دلته راوړي نو هغه ته په عام دورب کې د هغه سره پراپته کې چې غټ مشکلات دي نو دغه په وجه باندې د دې ځای خلک چې هغه د زیات تر خلک چې هغه د خوشحالي سرګندونه کوي زیات تر خلک چې هغه د غم سرګندونه کوي زموږ د پروګرام وخت په پای در سیمه اجازه راکړي د الله پامان